باب ما جاء في أكل الجراد. وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا سفيان بن يعقوب العمدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. جراد ملخان یو زمون دا واړه ملخان دي دا پټینی کله خو نه لري جواز شته نام پړې شي ولیکن دا یو قسم ګټ ملخان دي ما لیدلې دي دا خاصي کې باقاعده په بازار یو لیش ملخي احدی ملخان ورته وي زمون په خوا باندې وطن کې د مال یادونه مخ کړه بشرانو نه مې ورېدلې دي په خلکو پټو کې شپې کولې دا ملخان بلا خطا چې په کوم پټي د غنو په فصل چې ما خام براله نو سار په ورته نو غنو کې بیا وپاڼه بجوار ولا راله نو چې دبا مسار ورته جوار کې وپاڼه نو ټول به خورل هغه په پټو کې نه ټول ایمان بیٹا او سعودي کې مشتا بالکل جایز دي جرات ملخان په دې لري کا او سره ورته او دا تاسو راته کا پاسه کا ځکه چې ضرورت نشته لکه د مې نه خېټه ولو سینې خېټه کې ګلمې ملمې وي اته لري په دې نه ماته بس سره دې کې یو خېټه دې لري کې او په توخی باندې وتاي په وانو کې مړه سم مزه کې د سار ته ورسي نو سوال شو د جراد مقال حضرت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم 6 غزوات ناكل الجراد ملخان بمقبل هكذا رواه سفيان بن عيينة عن ابي يعقوب دا سفيان هكذا سفيان نقل كده حديث سفيان ثوري بيسو امامك سفيان ثوري او دا سفيان بن عيينة دي سفيان بن عيينة مطابق سفيان ثوري وقال 7 غزوات اغسل طريق 7 وبالباب خير دي خبر ليتا يو راوي خطا شوي دي او بل ستوي بل 7 وبالباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح ابو جعفر واقد دي او ذو وقتان متوي دعوة او یو بل ابو جعفر داغم عبد الرحمن ابن عبید ابن نستاس دي لكن منكم واقد دا مشهر دتا ابو يعقوب الكبير او غچکم عبد الرحمن ابن عبید دي هغه ابو يعقوب الصغير ورتوي شاب ابو يعقوب الصغير ورتوي شاب. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمود بن المعقل قال حدثنا سفيان عن ابي يعقوب عن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. وروى شقط هذا الحديث عن ابي يعقوب عن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا من ذلك محمد بن بشار قال حدثنا دماغ کے ذکر کو نو سے متصل کی محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا او شعبة ابو يعقوب دا ابو يعقوب كان شاگردان شو هم سفيان الثوري سفيان بن عيينة او عمدة شعبة وربسيشا. ما جاء في الدعاء الى الجلال. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو نضر هاشم قال داخلي ويكا باب ما جاء في اكل لحوم الجلالة والمانها. جلالة ستوي جلالة اغسابي توي جلالة نفري پڑھیران کر دیو دا گندگی و نجاسہ جو نفری دیتا جلالة وي او دا غیبه والبسيشا. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي جريح عن مجاهد عن عمر رضي الله عنهما وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والمانها. او دا غیبه بمنسکر لغا قوا دا چیلے چی دا پا دیرانو نگر دیو دیرانو نفری دا عزیری خوری خواه دا بلد شوی دا انسانانو دا حیواناتو دا گندگی دا کوچه گندگی راخیو دا خوری ابا نخوری فقهاوی چې وته غیا واچو ځکه ذات کې نقصان لري دي نجاست په نقصان پیدا کړی دي نو سور ودی وتاړه او پاک غیا ورته واچوا د وجود نه هغه نجاست لري شي نبی اخوا خیال درانه مولانا صاحب د بارمو جرګانو سره راځي دا ټول ګان خوري دله چې کوم پاک ورګی تاسو خبره چې کوم پاک ورګی دې نمسا کې نه دا ویني چې سار تاسو وینئ دا ویني وړي سار وخت کې به خبر ته یو د پدا وینئ او دا مردار او دا سټي او دا سو د ویل کې دا مردار ساروي چې څومره مړ شي دا ټپوسار نو دا مردار یو سو د ویل کې دا کلمي او دا لري او دا ټول دنیا او د کوي ما ته قسم دی چې په خپل دې چرګانو کار کوي ما ته پولیس کړه دې د خوراکو کارخانه جوړه کړه وته نظر کو تو صاف خوراک جوړه
isha bini anta au da masalahun je so da qarnan da cinta yang mereka او دا څومره چې دا ګند یو مردار سلامي خلک ومردی دا ټول راغونډی پکې چې د دې نه دا خوراک تیار دی او یو قسم دارو سټیراید ورته وایي هغه پکې اچي یو سټیراید زر راټول کړي نصیحت هم لوی تاوان دی خیر علما په د حرام فتوا نه ورکوي منګه هم پرې نه ورکوي زه د حرام قطعا نه ویم پر زما خبر بل قانون دی خو خوښ مې نه تمام بالکل زه نه خورم چې دا ډېر زیات مجبور چې څوک مجبور کې وټه وخما ولې چې څوک چا وته اوس پورې حرام نه دی ویلي لیکن مانه څه زمانه دی او ما قدار وتا چې دې کوم پجلې نه راځي قدار وتا چې نو پورې وساته پاکه بیا وتا واچوا پاک پاک ولا ورکا یو څو ورځې دا نجس چې د موجود نه ودی بیا خلک کنه دا تاسو ته دې په دې کې وسر ویني او خو نه پسند پکې راوي نه ښکاري نو یو سټیراید دی ولې ته تاوان درنه بلکې دا نه چې پړلې دی مړه او درې دا تاسو ته دا وایي چې پالا کې چر باندې ویلې دا کلمه دا باندې نو چې تا تاسو نه ویلې او به غیرت دی به غیرت پیژنه چې تا تاسو نه ویلې چې پالا کې چې دا نه چرګا مال شوی دا دې په نارانه به غیرت او بل نقصان پکې سره بوزدل دي راکوټې دي چې راکوټې دي پکور کې دي او غټ چې راشي ته چغې وي چاپړ دا وایي دا په ما قوم دې ترکم نه او بارامي چې راکوټې پکور کې کې دا چې راکوټې نه چرلا ولا دې وکړه ان فون فلم ما یې وښتل د سما هغه دا کړه چې ما دې په غلطه شي نو خوره څو کې ګوري داسې په دغه کې پیدا کېږي ما چې بیان کړو په دې په دغه په دې نه ما یو دوسرا دی دوی د ما په پارامتر کې نو مې وایي بیا نو چې شی څه وایي دا ځړنه دلا جوړه ما په دغه په نه دی ویل مفهوم مې تاسو ته ویل چې کې خوره هغه شی بدل جوړه نو ما قرآن سره په ما خبر غلط طرف ته ورول دی ښا فیسبوکونه دا روانه دا مقصد دا دی چې دا څه ساته بس زما سیم چې ټول دنیا علماء مفتیان په چپ خاموش پاتې دي نو زما څه او کله چې یو مفتی په आवाज وکړ بیا په आवाज وو والله نه کومه ګنده خبره ورته یا نه ورته ټول ګنده نجس خیر حرمت आवाज په نه کوي نو جلالا وفي الباب عن عبد الله بن عباس هذا حديث حسن غريب وروى الثوري او لا ابن ابي نجيح بمتفرد دخان ابن ابي نجيح وروى الثوري ففي الثوري نقل كده ابن ابي نجيح لا لا دو شاګر عن مجاهد ودا مرسل وقت مجاهد ابن عمر ما نقل او ذات مجاهد طبيعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ذكر رسول الله هذا القول وربسي ان شاء الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا موضوع بن هشام قال حدثني ابي القدار عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجسمه ستوي ما تقرا مجسمه دي کوي تجسيم الزام بالارض چې بغش ولي هدف یې جوړ کړی او د دې بغش ته صوباسي او بدمکه پورې پیوس کی د تاسو نه چې هغه په خپل راوړل شي چې زکات اختیاري باندې قاعده او زکات استراحتي دی او په هغه کې څو استنه مدار شو کنه نو چرګه یا په صاحب دا توتاو یا چرګه او په شو به تاسو چې زمکه پورې پیوس کړه تجسیم الارض وعن نبل الجلال الاضواء الاشيله اذا سودي فري وعن الشرب من في السقاء سكل دخلي في فم تويل مشق من ومسكا ولي وګور باندې ډېر شي ماري باندې خراب ولي وګور ما ځای شي پجامه بدل پیشي ولي دنه په کې موزي حيواني اوله کې شي نور تفصیل بری کتاب شروع کې کوم ځکه یو د رسول الله مبارک تمشق ولا وسکري دي قال محمد بن بشار حدث ابن ابي علي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما بس وصلى الله عليه وسلم